نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. راو تاسو د بدعت په ارتباط باندې د توغل فی الدین په ارتباط باندې تفصیلی وژغل. په اخر کې یو څو فواید بیانوم. دا د دې د فارشي خبره شه په وضاحت باندې او علا وجه البصیرت تاسو په ذهن کې راس او تاسو ته دا معلومه شي چې کوم شی بدعت دی او کوم بدعت نه دی. ځینې کسان چې د مذاهب وتلی وي او په مذهب کې نیوي لکه دا غیر مقلدین د هغوی به طبیعت او مزاج دا ګرځېدلی دي چې کوم شی د دوی د طبیعت خلاف وي دوی هغه ته بدعت وایي ولو که هغه په دین کې ثابت عمل وي. نو اوس ځینې هغه قواعد او فواید بیانومه چې د هغو څخه تاسو په آسانی باندې دا معلومولی شئ چې دا شی بدعت دی او دا سنت دی او یا دا شی په شریعت کې سته. نو د سنت او بدعت یو د بل سره تقابل دی، یعنی دا یو د بل مقابل شیان دي. مطلب دا لکه یخ او ګرمي چې یخ وي نو خو ګرمي بنی وي طبعا او که ګرمي و یخ بنی نو دا متقابل شیان دي. هر کله چې د سنت یادونه وسی نو د دې مطلب دا دی چې دا کار بدعت نه دی. کله د سنت یادونه وسول معنا یې دا ده چې دا بدعت نه دی او کله چې بیا اویل شي چې دا بدعت دی نو مطلب یې دا دی چې دا خلاف سنت دی. بدعت مطلب خلاف سنت عمل. دومره فائدہ اوله فائدہ دا مخکنی و زما استاد او ټول مسلمانانو دا ایمان دی چې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم د بعثت څخه ورسته یو طرف ته د تیرسو ټول انبیاء علیهم السلام شریعتونه منسوخ کړل شوي دي. په هغوی باندې عمل جائز نه دی. کچیرې د مخکنیو انبیاءو د شریعتونو څخه یو حکم پاتوي نو هغه به دا وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مشته د هغه تایید کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغه کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکي نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت سو د مخکنیو انبیاءو شریعت بیا نه بلل کیږي. د مخکنیو انبیاءو شریعتونه هغه منسوخ ګرځېدلي دي. نو د یو طرف څخه چې د نور انبیاءو شریعتونه منسوخ ګرځول شوي دي خو د بل طرف بیا تر قیامت پورې د نبوت دروازه بند کړل شوی. یوازې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري پیغمبر دی او تر قیامت پورې شریعت او ترتیب د انسانیت د پاره د هدایت قانون او چراغ دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دراتک څخه ورسته یوازې د صلی الله علیه وسلم مبارک ذات دی چې په ذریعه انسان د الله تعالی خوش او ناخوش معلومولی شي. یعنی کوم کارونه چې الله تعالی ته خوش دي او د کوم کارو چې الله تعالی منع کړي دا او الله تعالی ته ناخوش دي دا یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ذات پیژندل کیږي. مطلب دا چې هغه میزان او ترازو د پیژندلو د خوشي او ناخوشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی ګرامی دي. د دې څخه علاوه بل کومه لار نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله تعالی د طرف څخه د کومې خوشي او ناخوشي چې په دې الله تعالی خوش دي او په دې الله تعالی ناخوش دي، په دې الله تعالی راضي دي، په دې نه دي راضي، د دې د پاره چې کوم قانون رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته یشي هغه خپل قول او خپل عمل ورته یشي. ځینې شیان په خپل ژبه مبارکه بیان کړي او ځینې کارونه خپل کړي چې امت دا ذکر کړي. نو دغه قانون چې پیغمبر علی السلام یې شي دي چې په خپل قول او خپل ژبه بیان کړي دي دغه قانون ته دین او شریعت ویل کیږي. چې دغه قانون د تکمیل او د کاملېدو اعلان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات څخه 3 میاشتې مخکې د عرفات په میدان د جمعې په ورځ باندې د تمام صحابه په مخ کې اعلان قرآن کړي چې دا قانون او شریعت تام او کامل دی
لکه الله تعالی چې فرمای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. بس نن ما پر تاسو باندې خپل نعمت تام کړي او تاسو دین می درته پوره کړي او تاسو څخه د اسلام په دین راضی سو. قرآن دا اعلان وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته ویل چې ما تاسو ته د الله تعالی دین را ورسوي. صحابه کرام ورته هو بیا یې ورته ویل چې هل بلغت ایا ما د الله تعالی دین تاسو ته را ورسوي؟ دی ورته ویل نعم یا رسول الله ادیت الامانه ونصحت الامه وبلغت الامه. دا ورته ویل چې هو تا امانت ادا کړي، تا امت ته نصیحت وکړي، وبلغت الرساله او د خدای د طرف راوړي رسالت دې تر موږ راورس. امت هم ټول قبول کړي دي، په یو आवाज یې ورته ځغ کړي دي او قران هم د اختتام او د اعلان او د تکمیل خبره کړي. اوس چې دا قانون دومره تام او کامل سو نو نه چاپ ته پکشي د کمی اجازت ورکړل کیږي او نه چاته پکشي د زیادت. بس دغه قانون تام او کامل دی، نه څوک تغییر پکښ راوستای شي، نه څوک زیادت او کمی پکښ راوستای شي. دریم سنت طریقې ته ویل کیږي، لارې ته ویل کیږي. کوم لار چې سړی ځي دغه ته په لغت کې طریقه وایي، سنت پرته وایي. قران کریم کې هم ډیر ځایونه استعمال شوي چې قد خلت سنت الاولین، د اولنی خلکو لار تیر شوی. سنت په لغت کې طریقې ته وایي او په عقاید او اعمال او اخلاق او معاملات او عادات کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه خپل کړی وي بس هم دغه طریقه سنت طریقه بلل کیږي. په عقاید او اعمال او اخلاق او معاملات او عادات کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه خپل کړی وي او ویلی وي بس هم دغه طریقه سنت دی او د دې خلاف طریقه دا بدعت دی. د طریقې نبوي علم چې مشتد نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې معلومات او علم په څه حاصل سوی، د طریقې نبوي علم مشته د قران کریم صحیح احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره سره د خلفاء الراشدین د سنت پر امت باندې د لازم نیولو د امر څخه معلوم شوی. یعنی مشت علم د دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا سنت طریقه ده، دا مشت په قران احادیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قول او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا قول چې د خلفاء الراشدین سنت ټینګ ونیسي په دې باندې معلومه شي. چنانچه پیغمبر علیه السلام فرمای فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. یقینا شاندادي څوک ژوندۍ پات سوزما څخه ورسته فسيرى اختلافا كثيرا، نو هغوی به ډیر اختلافات وویني. نو دغه اختلافات د حل لپاره فعليكم بسنتي، نو پتا سو باندې د ازما سنت طریقه ده دا ټینګ ونیسي. علیکم بسنتي وسنت خلفاء الراشدین او د خلفاء الراشدین سنت دا ټینګ ونیسي. المهدیین هغه خلفاء الراشدین چې هغه د هدایت پر لار باندې عزو علیها بالنواجذ، د زامي غاښونه پر کلک او کلک ونیسي. ایاکم ومحدثات الامور، ځان ساتي د بدعات څخه، فإن كل بدعة ضلالة، ځکه هر بدعت گمراهی ده، وكل ضلالة في النار، او هر گمراهی فور کی. معلومه سول چې پیغمبر علی السلام امت ته د بدعت او د سنت واضح لار وشودل چې زما طریقه او زما د صحابه او طریقه دا سنت او د دې علاوه هغه بدعت. نو د پیغمبر علی صلوات و سلام د دغه اتباع څخه دا معلومه سوله چې یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس طریقه نه بلکې د صحابه کرامو طریقه دا هم سنت. نو ځکه د خلفاء الراشدین سنت هم د نبوي حکم مطابق سنت بلل کیږي.
همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ډیر مناقب او فضایل بیان کړي او دای هم فرمایلی دي چې صحابه د دین په ارتباط ثقه معتبر او امین خلق دي. په یو حدیث مبارک کې فرمایي اکرموا اصحابي، زما د صحابه کرام کوي، فانهم خياركم، دا صحابه ستاسو تر ټولو غوره خلق دي، تر ټولو بهترین خلق دي. ثم الذين يلونهم، بیا هغه خلق چې دوی ته ورنږدې دي چې تابعین دي. ثم الذين يلونهم، بیا هغه خلق چې دوی ته ورنږدې دي چې د صحابه کرامو د شاګردان دي. دغه درې طبقه دا خیر خلق، دا پتاسو ټول کې خیر. ثم يظهر الكذب، بیا به ورسته درواغ پیدا کیږي، د درواغو کیسې برازي. مشکات جلد 2 صفحه 554. په دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو د شاګردانو د هغوی د شاګردانو نشاندهی مشتوک چې په تاسو کې خیر دغه درې طبقې دي. مطلب دا چې تر 300 صدی پورې په تاسو کې خیر انسانان پیدا شي او دا خیر ورسته بیا کذب او درواغ او دا شان را پیدا کیږي. په یو بل حدیث مبارک کې راځي چې زما کوم صحابي په کومه علاقه کې وفات شي، د قیامت په ورځ به دغه صحابي د هغه ځای څخه یو نور او دغه انسانانو د پاره قائد او رهنما راپورته کیږي او د حشر میدان ته براشي. مشکات شریف جلد 2 صفحه 504. په دې ارتباط خو تاسو نورم به ډېر احادیث اوریدلي چې د صحابه کرامو په ارتباط پیغمبر علیه السلام امت ته څومره تاکیدات کړي او په دې ارتباط قران کریم هم صحابه کرامو ته ډېر بهترین القاب کارولي. د مثال په توګه قران کریم صحابه کرامو ته د المؤمنون لقب ورکړي چې دا خاص مؤمنان. قران کریم صحابه کرامو ته د خیر امت لقب ورکړي. نو د دوی پر طریقه چې څړی وچلې دي نو دی ګواکې د الله تعالی او د الله تعالی د رسول امر پر ځای. نو کوم شخص چې د دوی د لارې څخه واوړي هغه کس بیا گمراه بلل کیږي، هغه ته بیا الله تعالی جهنم او د جهنم وعید اورولي. چنانچه قران کریم کې دیته ورته آیات شته چې الله تعالی د صحابه کرامو په ترتیب باندې تلل باندې خلق امر کړي. وان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتدوا، کدی خلقو ایمان راوړي و د سلکه تاسو چې راوړي دي نو هدایت به پیدا کړي. نو معلومه سوچ د صحابه کرامو ایمان الله تعالی معیار ګرځولي او په ډیرو آیاتو کې صحابه کرامو ته الله تعالی د خپل رحمت د خپل خاص رضا زیری ورکړي او ورته اورولې. ځکه د حضرات صحابه رضی الله عنهم سنت په اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مطهره دي او د دې مبارکه زندگی د پیغمبر علی السلام د سنت زندگی د پاره یو هندار، یعنی موږ د پیغمبر علی السلام سنت د دوی په ژوند کې پیژندلای او معلومولای. نو کوم کارونه چې دوه صحابه کرامو بل اتفاق کړی وي او یو کوم کار بل اتفاق دوی پرې اشي وي، بس هغه کار قطعی دین او قطعی سنت دی او یقیني د هغه څخه انحراف هیڅ چاته جائز نه دی. او کوم کار چې د بعض صحابه کرامو څخه سوی وي او بعض نور صحابه ور باندې رد او انکار نه کړي، بلا شک او شبهه دا کارم حق او ثواب دی او د هیڅ شک او ارتیاب گنجائش پکښ نشته. نو چې کله دا خبره په دلایل ثابته شو، اوس په مذهب چلیدل دا د صحابه کرامو پر اصول چلیدل. شل رکعات تراویح، د جمعې په ورځ دوهم اذان، د امت د پاره ځینې نور ترتیبونه د قران کریم راجمع کول، د احادیث راجمع کول، دا ټول کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې نه دي، لیکن صحابه کرام کړي دي. دا داسې دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړي. نو په مذهب کې اوسېدل بدعت نه بلکې اصل عین سنت. دا چې ځینې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د ځینو شانو د نه ثبوت په ارتباط هغه ته بدعت وایي،
هغه یا د خپل جهالت په وجه دا خبره کوي او یا یزید او عناد اخستی دي حماقت مبتلا دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه کوم شان ثابت نه او د صحابه کرامو څخه ثابت وي دا عین سنت بلل کیږي. یو خبره خدا یاد ساتي ډیره مهمه ده. د دې لپاره همیشه ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې د اعتدال لار خپلول پکار او تاسو ته اوس معلومه شوی وي چې اعتدال په کوم مذهب کې دي او اعتدال په چا کې دي. الغرض پر کوم شي چې د صحابه کرامو تعامل وي او د هغه شی د سنت کېدو دلیل هم دغه دی چې صحابه کرامو عمل پر کړی او چون کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم د درو زمانو خلقو ته خیر ویلی دي، یعنی صحابه کرام دا غوی شاگردان او د هغوی د شاگردانو شاگردان چې موږ ورته تابعین او تبع تابعین وایو. نو په دغه درو زمانو کې چې پر کوم شي د مسلمانانو عمل وو هغه به شک او شبهه د سنت په زمره او دائره کې داخل دي. پنځم د سنت د دغه تشریح څخه چې ما تاسو ته وکړه د بدعت حقیقت خود به خود سړی ته معلومی شي چې بدعت څه شي دي، یعنی کوم شی چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تابعین تبع تابعین په زمانه کې معمول او مروج نو هغه د دین خبره بلل او بیا کول بدعت بلل کیږي. مګر د دې د شت تشریح د پاره د څو شانو فهمول تاسو ته ضروری دي. اول چې په کومه مسله کې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم څخه تر یو زیات صورتونه منقول وي هغه ټول ته سنت ویل کیږي. په هغوی کې یو اختیارول او دوهم ته بدعت ویل جائز نه بلکې حرام کار، مګر دا چې ترڅو هغه یو منسوخ سوی نه وي، یعنی په شریعت کې پرې شودل سوی. مثلا ان حضرت صلی الله علیه وسلم امین په زور هم ویلی دي، قرار هم ویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځینو روایتو کې د امام شاته د الحمدلله د ویلو ویلی دي او په ځینو نور کې بیا امت د دې څخه منع کړي. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځینو روایتو کې ثابت د اجلاسونه پورته کړي دي په مابین کې د مانزه او په ځینو نور کې بیان دي پورته کړي او دا ثابت ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوه سجدو تر مابین ډیر کښینستري دي او دام ثابت ده چې لږ کښینستري. دام ثابت ده چې د دوهمې سجدې څخه وروسته پیغمبر علیه السلام یو غړی کښینستري دي او بیا پورته شوی دي او دام ثابت ده چې په قرآن پورته شوی. دا چې ډیر اقوال سته چې په هغه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دوا یا درې قسم عمل ثابت دي. چې کله دا خبره دا چې ثابت سول نو دا دواړه سنت بلل کیږي. یو اختیارول او بل ته بدعت ویل حماقت او جهالت دي. نو کوم خلک چې پر مذاهب رد کوي هغه بیچارهګان په دین پوه نه دي، هغه ته د دین اصل نه دی ور معلوم، نو دا بدعت نه بلل کیږي بلکې دا دواړه سنت او په دغه دواړو کې کڅوک یو ته بدعت وای او مخالفت کوي دا جائز کار نه دی، حرام کار. د دې قاعده څخه تاسو ته د شریعت ډیر اصول معلوم شوي چې په یو مذهب کې په څومره ډیرو شانو عمل شوی او په یو بل مذهب کې بیا په نورو، دا ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه ثابت دي. دوهم یو کار د ان حضرت صلی الله علیه وسلم اکثر معمولو، یعنی دا چې یو کار پیغمبر علیه السلام دوامدار کاوه مگر دوهم کار بیا کله کله یفلا یا دوپلا کړی دی. په دې صورت کې اصل سنت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثری معمول بلل کیږي، یعنی کوم عمل چې پیغمبر علیه السلام ډیر کاوه هغه اصلي سنت دی. حکم کار چې پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې یو وار یا دوه واره کړی وي دې ته هم څوک بدعت نشي ویل، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی دی ولو که یپلاد و پلای کړی دی. د امت د پاره دا شودلې ده چې دا کار هم منع نه لري کچاو، نو دا بدعت نه دی او دې ته بدعت ویل ګناه ده. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې بعضی اوقات لا منقول دي. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې په حج کې سر خریلی
نور وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر نه خریل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څونی پرې شودلې خدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پلا دا کار کړی دی نو دام د امت لپاره جائز دی بلکې ثواب الله تعالی باندې ورکړي کسر وخت او صحابه کرامو چې کوم کار د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخته کړی او پیغمبر علیه السلام پر هغه باندې خاموش پاتې سوی وي لکه صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخته د ماشام د اذان ورسته د مانځه څخه مخکې سنت یا 2 رکعات نفل کول پیغمبر علیه السلام خپل نه لیکي خود څه نه وایي نو دا معلومه سول چې دا یو سنت عمل دی دته بدعت ویل غلطه ده او یا سرخ ریلو ته بدعت ویل دا غلطه ده دا صحیح خبره نه یا مثلا پیغمبر علی السلام خپل د ژیری ورشتان نه دي کوچ نکړي دا هغه ژیره داسې جوړه و چې دته ضرورت نو لیکن عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به ژیره قبضه کول اوس د ژیری قبضه کول ته بدعت ویل دا غلط خبره ده دا سنت عمل نه ځکه د صحابه او ثابت سو نو دا دوم شی سو دریم د دغه درو زمانو ورسته چې کوم شیان په وجود راغلي د دغه درو زمانو ورسته چې کوم شیان په وجود راغلي دا هغه دوه قسمه دي دا خبرم ښه یاد ساتي په دې کې به ان شاء الله موږ د غیر مقلدینو لاسونو په شی ورتړو چې هغه ته بیا د لار پیدا نشي چې د بدعت په ارتباط باندې بیا پر مذهب را دوی دا سینه چې بیا په خپل توپنچه کار را باندې کړي نو د درو زمانو ورسته چې کوم شی په وجود راغلی دي دا هغه دوه قسمه دي یو هغه چې خپل مقصود وبلل شي یعنی دای مقصود به ذات وبوله هم نفس دغه عبادت وبوله دوهم هغه چې هغه خپل مقصود به ذات او نفس عبادت نه بوله بلکې د یو شرعي امر د حاصلېدلو ذریعہ او سبب یې بوله او بیا یې کوي او یا کول کیږي مثلا په قران کریم او احادیثو کې د علم د تعلیم او تعلم بشمار فضائل راغلي د ذکر او ذکر په ارتباط په قران کریم کې بشمار فضائل راغلي او د دې کار انتهایی تاکید شوی نو اوس چې د علم د حصول د لپاره کوم ذرائع د ان حضرت صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او تابعین په زمانو کې نو او ورسته چې کوم ذرائع ایجاد شوی دي او یا خلقو اختیار کړی دي دا بدعت نه بلل کیږي لکه د مدارس ایجاد یا مثلا د قران کریم د پاره د مکاتب او مصاحف د مکتبو د چاپخانو ایجاد او یا دې ته ورته چې نور څومره اسباب او ذرائع دي دا نفس مقصود به ذات نه دي بلکې دا د دین ذرائع دي په دې باندې د دین حصول راځي نو دا بدعت نه دي دې ته څوک بدعت نشي وایي خو په دا شرط چې په خپل ځان کې به دغه ذریعہ او دا سبب جائز وي یعنی دا نه کله شی ته اختیاراوه هغه ناجائز شی یا ناجائز نه د مثال په توګه د مدرسې د پاره یو سړی درواغ وای دا ته وای چې بس په دې مدرسه چلو نو دا خو بیا یو ذریعہ ده لیکن دا به حرام دی وجه دا په خپل ځان کې ناجائز دی نو دا شرط پکشي کې دی چې دا شی په خپل ځان کې جائز وي ځکه دا ذرائع خپل مقصود به ذات نه دي بلکې د یو شرعي امر د پرځای کېدلو او پر کولو د پاره یو ذریعہ او سبب دي همدارنګه مثلا په قران کریم او احادیث نبویه علی صاحبها الف الف تحیه و سلام کې د جهاد ډیر فضائل راغلي نو د کوم ذرائع څخه چې جهاد کول کیږي زموږ په وسنی عصر کې او کومه اصلحي چې په جهاد کې نه استعماليږي د دې اختیارول بدعت نه بلل کیږي د دې سره سره چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین په زمانه کې دا نو ځکه دا ذرائع خپل مقصود نه دي او نه دا بذات خپل خلق د دین حساب وي بلکې د دین د ترقی د لپاره یو ذریعہ او سبب بلل شوی همدارنګه سفر حج ډیر لوی عبادت دی مگر د سفر د لپاره جدید ذرائع اختیارول د تیارې په ذریعہ سفر کول د کشتی په ذریعہ د موټر په ذریعہ نو دا هم بدعت نه دي ځکه دا د عبادت د لپاره یو ذریعہ ده او خپل مقصودی عبادت دا نه دي مقصودی عبادت هغه حج دی دا درې څلرم په قران کریم او احادیث نبویو کې
ډېر مسائل د شریعت د اصول او قواعد سره شودل سوي، یعنی په قران او حدیثو کې ډېر داسې قاعده او اصول مشتشودل سوي دي چې د هغو قاعده او اصول څخه موږ مسائل را باسو. په قران کریم او احادیث نبویو کې ډېر مسائل د شریعت اصول او قواعد شودل سوي او اهل استنباط یعنی فقها او مجتهدین د دغه قواعد او اصول پړونا کې د هغو نو مسائل حکم معلوموي چې امت اسره مبتلا دي او آینده پیښیدونکي دي. نو اوس د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم په عملی کولو کې د ائمه یهودا چې کوم مسائل د قران او حدیث څخه را استری وي هغوی ته بدعت نه ویل کیږي. د مثال په توګه قران کریم کې الله تعالی فرمایي فاعتبروا یا اولی الابصار، تاسو قیاس وکي ای د عقل خاوندان. نو مجتهدین ائمه را ولاړیږي په اوس زمانه کې یو پیښه کیږي. د مثال په توګه یو مثال درته وایم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو صحابي او په یو غزا کې د پزې د مارین د پزې سر دا پریس، بیا د دې د پاره د وسپنی یو سر یو ور جوړ کی، لیکن کله چې هغه کښې شو دی نو د هغه په وجه باندې دغه د پزې د سر دا خراب شو. نو بیا چا دا مشوره ورکړل چې سره زر دی استعمال شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته د دې اجازه ورکړي او بیا هغه استعمال یې. اوس د نبی علیه السلام د دې عمل څخه فقهاو دوه مسلې راایستلې. یو دا چې د ضرورت د پاره د زرو استعمال منع نه دی، بل دا چې کله دا یو بل خارجي شی رالی نو خو د انسان دغه غوښه ور پټ کړه. نو اوس فقها وایي چې دغه سړی دغه حالت سره پیغمبر علی السلام د غسل او د صحیح بللیو. نو فقها دا فتوا ورکي که غاښ ته پوښ ور واغسته سو او یا د مثال په توګه دغه یو حالت رالی چې هغه شی بالکل پکښې ومشتي، بیا د هیڅ وخت لپاره نه ایسته کېدی، د هغه ځای د ننه پاتې کېدل دغه سي تاوان نه کوي، غسل او د سر سي کېږي. اوس دا یو قاعده ده پیغمبر علی السلام په ژوند کې بیان شو. نو اوس چې پیغمبر علی السلام او الله تعالی د خپل بندگانو ته او پیغمبر اسلام د خپل امتیانو ته کوم قواعد شو دي را روان نوي جدید مسائل پیښیږي او فقها د امت او مجتهدین د هغو اصول او قواعد پړونا کې چې الله تعالی ورته امر کړی دی چې تاسو به دا کار کوئ، نوي مسائل را باسي او امت ته وړاندې کوي، نو دا بدعت نه دی بلکې دا عین سنت دی. ولی چې د دې په ارتباط قران او حدیث امر کړی دی چې ته دا کار کوي، نو دغه قیاس او استنباط وکړي. خو چون کې دا کار ګران کار دی، د هر چا کار نه دی، ځکه نو موږ وایو چې د څلورو مذاهبو څخه د باندې به سړی پښه نه باسي، که وی استله کار خرابېږي. نو د قران او سنت څخه چې کومې مسائل را ایستل سوي وي هغه ته بدعت نه ویل کېږي، ځکه هغه ټولې د قران کریم او احادیث نبویو څخه ثابت کړل سوي. همدا وجه ده چې د قران کریم سنت نبوي تعامل صحابه او تابعین څخه ورسته د ائمه اجتهادي مسائل هم د دین یو حساب بلل کیږي، لکه دا فقه، د فقه کتابونه، دا ټول دغه حیثیت څخه او اجتهاد هم د شرعي دلایل څخه یو شرعي دلیل دی، ځکه موږ مسله یا په قران یا حدیث یا اجماع او یا په قیاس ثابتوو. که څه هم قیاس دا اصل الرابع دی، یعنی غیر مستقل شرعي دلیل. پنځم چې کومه خبره نه د قران کریم څخه، نه د حدیث څخه، نه د تعامل صحابه څخه، نه د تعامل تابعین او تبع تابعین څخه، نه د فقهای امت د قیاس او اجتهاد څخه ثابت وي، دا د دین څخه خارج بلل کیږي. نو دغه اصول رااله، دا نه د کوم بزرگ په کشف او الهام بیا دین بلل کیږي چې دغه طریقو خلاف وي، چې وس یو څوک وایي چې ما خوب ولیدی بالا به هغه د شرعي بولیا. شریعت د پاره دغه اصول او دغه طریقه نه د چا کشف او الهام په دې کې معتبر دي چې ما ته کشف وس، نه د چا نه د کوم بزرگ په کشف او الهام دا دین بلل کیږي، او نه د کوم تعلیم یافته په عقل او رایه دا بلل کیږي. د شریعت دلایل هم دا څلور دي چې ما مخکې درته ذکر کړه. د دې څخه علاوه کوم شی د شرعي دلیل په حیث ذکر کول
او وړاندې کول دا خپل بدعت دی پر ځای د دې چې بل شي په ثابت. واخر دعوانا